السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ د پښتو مشهوره اداکاره نجیبه فیض چې په دلربا باندې مشهوره ده دوستانو نجیبه فیض دلربا شو کوله د شو په دوران کې په هغې باندې اټ اټیک راغو او هغه اټ اټیک په وجه باندې نجیبه فیض دلربا په هسپتال کې ډېره زیاته په بد حالت کې وفات شوله دوستانو نجیبه فیض دلربا ته اټ اټیک د څه خبرې نه راغو د اختر په دویم ورځ دا واقعه رامخې ته شوه دوستانو دا واقعه څنګه رامخې ته شوه ټول معلومات د زه په دې ویډیو کې درکوم دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه ووهئ زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي مینوالو ډېر زیات د غم خبر خور شوی دی په سوشل میډیا باندې نن سبا د خبر ډېر زیات سره خور شوی دی چې د پښتو مشهوره اداکاره نجیبه فیض چې په دلربا باندې مشهوره ده او نن سبا یو شو کوي چې د هغه شو نجیبه ویډز نوم دی دوستانو چې کله نجیبه دغه شو شروع کړله نو هغه شو سره نجیبه فیض خپلې ډرامې پرېښودې ډرامونو یې رخصتي وکړه او شوګانو طرف ته یې توجه وکړله خو دوستانو اوس په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر زیات سره خور شوی دی چې د پښتو مشهوره اداکاره نجیبه فیض چې په دلربا باندې مشهوره ده هغې ته اټ اټیک د شو په دوران کې وشو او هغه اټ اټیک په وجه باندې هغه په هسپتال کې ډېره زیاته په بد حالت کې وفات شوله آیا دا خبر څومره حقیقت لري دا خبر څومره رښتیا دی ځینې خلک د خپل ځان مخکې کېدو دپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوروي خو دوستانو دا دروغ دی نجیبه فیض دلربا مړه شوې نه ده قتل شوې نه ده نه ورته اټ اټیک شوی دی بلکې ځینې خلک د خپل ځان مخکې کېدو دپاره ویوز راوستلو دپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوروي چې نجیبه فیض دلربا مړه شوله او د هغه مړینې په حالت کې د هغې ویډیو راغله دوستانو نجیبه فیض نه ده مړه شوې نجیبه فیض ژوندی ده نجیبه فیض سره موږ رابطه وکړه هغې ویلي چې زه ژوندی یم نه ما د اټ اټیک شوی دی او نه ماته شو په دوران کې څه درد محسوس شوی دی وایي چې موږ د اختر شوګانې شروع دي موږ ډېر زیات مصروف یو دې په وجه به زه مینهوال د دې باره کې آګاه کوم دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه ووهئ زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام